د یو وخت نه پس دغه دنیا نه زمونږ دغه ژوند ختم شي، مونږ بل جهان ته بځو. امام ترمذی رحمه الله دغه شان د مسند احمد کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث بیان شوی دی چې کله د قیامت روز راشي، دا کم انسان چې په دغه دنیا کې ژوند کړی وي، دغه ژوند دا ټول حساب کتاب چې په کم دفتر او په کم کاپي کې لیکل شوی وي، 99 کاپیانې په دغه انسان د اعمالو راوړلی بشي او دغه انسان ته به مخامخ کېښودلی شي. الله رب العالمین به ورته وفرمایي چې زما بنده دا ستا هغه عملونه دي، دا ستا هغه ګناهونه دي، دا ستا هغه ظلمونه دي، دا ستا هغه زیاتې دي، دا ستا بد اخلاقي دي چې دا ټول 99 کاپیان ستا د بد عملي نه ډک دي. دغه کاپیانو په حساب به در سره عمل کتاب به کېږي. دغه انسان به ډېر زیات پریشان شي. الله رب العالمین به وفرمایي چې انسانه ستا په نیک اعمالو کې څه نشته، ستا دغه بدي د ګناهونو 99 کاپیانې دي، آیا دغه ګناهونه تا کړي دي او که نه ده کړي؟ دغه انسان به الله رب العالمین ته به ووایي چې یا الله انسان یم دغه ګناهونه خو ما کړي ده. بیا به الله ورته ووایي چې آیا داسې څه مجبوري وه چې دا دغه ګناهونه کول؟ دغه انسان به ووایي چې یا رب العالمین هېڅ قسمه مجبوري نه وه، بس ما دغه ګناهونه کړي ده. بیا الله رب العالمین یو ورکوټ یو پرچا چې هغې کې کلمه د شهادت په لیکلی شوې وي، دغه انسان ته به راوړی شي. الله رب العالمین به ورته وفرمایي چې زما بنده دغه نننۍ روز باندې به تا سره ظلم او زیاتې نه کېږي، بلکې دغه کم کلمه چې ده دا به دغه 99 کاپیانو سره تللی کېږي. د تلې په یو چاپړه کې دغه 99 کاپیانې به وي او په بل طرف کې به دغه واړه یو کلمې دغه ټوکړه د کاغذ دا به اچولی کېږي او دا به تللی کېږي. دغه انسان خو ډېر زیات یریدلی وي چې یا رب العالمین یو طرف ته 99 د ګناهونو ډک کاپیانې، بل طرف ته صرف د کلمې دغه پرچا، اوس خو به زه جهنم ته ځمه. الله رب العالمین به ورته وفرمایي چې انسانه تا چې د اخلاص په بنیاد باندې یو ځل کلمه ویلو، هغې په برکت باندې الله رب العالمین نن ستا مغفرت کوي او دغه ورکوټ یو کاغذ دغه ټوکړه دا به د ګناهونو نه زیات دروند وي. محترمو سبحان الله. اوس د دې خبرې مطلب څه؟ د دې مطلب دا چې هر عمل کې اخلاص دا ډېر ضروري ده. یو طرف ته 99 کاپیانې د ګناهونو، بل طرف ته د نیک اعمال د پاره د اخلاص سره صرف یو پیرې د کلمه شهادت وزن دا د ګناهونو نه زیات دی.